فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب نبيك وحب عمل يقربني إلى حبك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت ولویو مہربانوں کی یا ولویا مہربانی دادا زمانگا استاسو ولی علاقہ کی پکور کلی کی اور محلوں کی اللہ رب العزت منگ لدا سے عالمان راکڑی دی چې هغه په دین باندې مین دي او د هغې په زړونو کې زمونږه د خیرخواهۍ درد دی او مینه ده. که چېرته کې عالمان وي خو د هغې په زړونو کې د دین خیرخواهي نه وي او دا غي فزلونو کې زمونږه استادو باندې خپه کېدل او دړمن کېدل نه وي. دا نن چې کوم سپرلیخ کاری نو په دې سپرلی په سبا زمونږه سترګې سرې شوي دي. په ډېرو ځایونو کې یا عالمان نه وي یا عالمان وي خو هغوی سره د دې خبرې احساس نه وي چیاره دی خلقو لا جولای تا تخیر اچول غواړي. دا زمون مسلمانان رونه دي او زمون خیرخواهان دي زمون بچی دي. نو دا بچی بغیر د دین د تعلیم نه لوي شي بغیر د الله د دین نه لوي شي نو دای بس کیږي هغه سره دا احساس نه وي. کچرتا زمون په دې عالمانو په دې زړونو کې دا درد نه نو دې ماشومانو سره د مازیګری ماقامی کې دا وخت ورکول هغه سره مهنت کول خواري کول دا آسان کار نه دی او بے غرض او بے لالچ. الله رب العزت دې زمونږه په زړونو کې د دین طلب او د دین درد هغه نورم سیوا کی. د دین دا اوریدلونه او د دین د زکیدلونه مړېدل نه دي پکار. ان طور زموږ ذهن دا وي چیرې بیانونه دي او کا ځړې خبرې دي او مولانا خبرې کوي او بل بیانونو ته دومره ضرورت نشته او عمل کولو ته ضرورت نشته. بس خبرې ویلې خو عمل پیډېرو خبرې دې او عمل پیډېر دا خبره په خپل ځای صحیح ده ورځینه دا اراده کول چې اورېدو ته ضرورت نشته نو دا شیطانی اراده ده. دې تعلیمان وی کلمه حق اريد بها الباطل خبره رښتیا ده خو اراده به د شیطان د خوشاله ولو کړي. اورېدلونه مړېدل نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی حسیوا هغه ته ضرورت نه چې شاګرد نه خبره ووري. کومه تعلیم را کړې
نو خپل شاګرد ته وی عبد الله ابن مسعود ته ویلګی راته وورم هغه ته یو به تاسو څنګه وایو پښتانه ذکرې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مال مزرا کوي چې ورته ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ابی راشه تلاوت وکړ اور ته وایي چې تاسو څنګه مو پښتانه ذکرې اور ته وایي جبريل راغی او ما ته وی چې الله وایي چې ابي ته وایي چې لک تلاوت وکړي ابي رضی الله تعالی عنہ په جړا وی الله سمانی وی الله زمانو ما کړته نبی علیہ السلام ته وی الله سمان الله تعالی ما غتره کله می ویلي چې وبې ته وایي چې لګي وایي د قران کریم اوریدل الله لم پړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وایي اوریدل نه مستغنی سو کیشتن او اوریدل مړیدل نه دی پکار هر وخت ځان اوریدو ته محتاج ګڼل پکار دي اصل کی من درس او بیان د معلوماتو په نیت باندې وو کومنګ د ایمان د ترقې په نیت اوریدلې نو من به هر وخت د الله نوم ته محتاج و نور خبره خدا پر ورو تاسو ما ذکر نه ناشې ګانو خامخ وګی ته دې توبه جزاک الله رب العزت دروازه رحم الله الله د پاره ده د بیان او د درس دانیت چې بدی کې بس نوې خبره وشي او زوی زده کوم د معلوماتو په نیت باندې اوریدل د قرآن مجید کې علم زیاتول د عبادت دی غلط نیت نه دی صحیح نیت دی خو بدی نیت باندې یو ځل سره مړی ځکه ور مولان باندې خبرې رقم نه راړي خدای قرآن نه د الف نه به شروع کوي ورناس لبلی د ورناس نه به شروع کوي الف لبرای او دغه د نبی رسول الله والسلام خبرې خودی معلومات سره یو دیم نیت پکار دی هغه نیت داله چې په دې سره زما ایمان ترقی او ایمان ترقی ته موږ هر وخت محتاج یو او د قران کریم هر یو آیت دا الله رب العزت د نوم سره انخت هر یو ذکر سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله الله استغفار درود شریف دا هر یو دا په ایمان کې اثر کوي او دا ایمان ته وباشول دا الله تذکرہ دا الله نمونه هر ټیم کې نوې نوې څه کوي نوې نوې اثر کوي دا الله رب العزت آیات یو آیات په یو مجلس کې زر ځلې واورا دا یو ځلې نه دی دا یو ځلې نه دی دا لکتا چې زر وړه یو خړې یو سړی یو پټه وکړي د غوخي او بل یو سړی څل پټي د غوخي وکړي فرق څه کوي یو سړی هغه یو دانه می وکړي او بل سړی هغه لس دانه می وکړي لس دانه بادام وکړي یو دانه او د لسو دانو فرق څه کوي فرق شته دا جانتے دا اللہ نم دے هو المسک ما کررت او هو یتصور یہ قرآن کریم کی دنبائی سپارہ کی غالباً سکتا ہے دنبائی سپارہ کی قرآن کریم کی اللہ رب العزت ہوئی وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا قبل وأتوا به
دا جنت کی جسلی دار دی قرآن مجید پڑھو دی دا قرآن مجید دا آخرت شکل اگا جنت تے او دا انکار دا آخرت شکل اگا دوزخ دا قرآن مجید دا منلو او دا عملی کولو او دا قرآن مجید دا محنت کولو دا خورولو دا دنیا شکل اگا دا دے چنون ناسو ریاض الجنہ دارمون ناسو خود آخرت شکلی ریاض الجنہ دے نبی علیہ السلام فرمائیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتاو شکل جنت بباغونو تیری گئی یو ٹانگونی تیکا تکوئی ٹانگوان ماغوان سنتالان دا تیکا تکوئی تاری گئی بگیل پرائی تینا میوہ دانا تیشو کوئی صحابہ کرام فرمائیں وما رياض الجنة وما الربح فيها فزمك لجنت بابونا كمني فزمك لجنت بابونا كمني لا فرق خلق کوئی تھی جنت نظیر وادی کشیر ہمارا بنے گا پاکستان اگر تم جنت نظیر ہوئی تو جنت ہوتا نہ ہوئی دا کم لائی نہیں صحابہ تپوسو کو جنت تھا بابونا کمنی نبی علیہ السلام اور طوی قیلہ پوچھتی چکم جائے کہ اللہ یادی کی آغازائی من دا اللہ بڑائی بیانی کی دا اللہ روی بیانی کی دا اللہ دا صفتوں تذکیری کی گی دا اللہ دا احکامات تذکیری کی گی دا اللہ دا نبی سنت بیانی کی دا اللہ رب العزت دا نبی سنت ترغیب اور قول کی گی اللہ رب العزت کا رسیدو ترغیب اور قول کی گی مبانی کی اللہ وی اللہ تذکروی بزداد جنت بابون داغینا سحاصلوی فل توجہ چوتے لکھی گیا پاؤس آئی جی اللہ وہ خیرہ وکرہ ڈبل توجہ بھی لکھا ٹریبل توجہ بھی لکھا فل توجہ لکھتا فل توجہ ماوی آغا داد جنت بابون دی دار جنت بابون دی وہ جنت کی بس کی گی داغی دنیا کی شکل سے قرآن مجید ہوئی جو زیواب سے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها اللہ رب العزت فرمائے چبلی جنت کی جنتیان لا میوہ ورکڑے کی خوراکونه وګڼه انسان لکه په خېټه ډېر ماین دی او بزم یا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا کله چې انسان لا میوه دانه ورکړي شي د جنتیانو لا جنت کې میوه ورکړي شي الله دې موږ ټول ته نصیب کړي خپل دې یا چې کله ورته میوه ورکړي شي نو جنتیان به وایي هذا الذي رزقنا من قبل دا خوکا روزی دا او دا کمیوی دی چه منگ لے لکتا تیمخ کی راکڑے من قبل لکتا تیمخ کی منگ لے راکڑے وی لکتا تیمخ و جنت کی یو مالتری نیمکنا سالور پری نکلا شپک پری نکلا یو پردیو خوڑلا شدویم پرخوری رزویم پری خوند بدلی دانه چې یو مالټری نیمه کړانو دی یوې مالټي جدا خوند او بلې مالټي جدا دا خوري روغته خبره دی وکړه یو مالټری نیمه کړان یو شنتالو دی یو امرود دی یو چکتی دیو یو شاته خوند دی دویم چکتی دیو خوند بدل دی دویم چکتی و خوند بدل دی جنتی وای ویدا لک ساتي مخکې چې کما پارا کته کړه خدا کې مالټي پارا کنه نو دا وای بولی
دا خبره به ولیکي ځکه به کوي چې وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا د دواړو پرو او د دواړو مالټو رنگ به یو شانتي وي رنگ به یو شانتي وي نو دې به وایي چې دا خو هغه وختي نه ده پکې نوا د دواړو په میانس کې د ځمکې او د اسمان د ځمکې او د اسمان فرق به وي بدرونو دک دنیا کې د دې مثال له مازیګر بیان شو ما کام بیان شو اوس بیان کیږي عوام وای خوکا خبرې دي کنه مولوی صاحب وای خوکا مسله توحید ده کنه اکا مسله د سنت ده کنه ځکه یو کیږي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا یخلقو د مینې ځای یو دی یخلقو د تمې ځای یو دی یخلقو د یاري ځای یو دی بل ټول تعلقات صرف او صرف آغذات سره جوړ کړي الہ من ولع الفصیل اذا ولع بامه وولعت الام الى فصیله ان للارواح حضرة تنجذب اليها انجذاب الحديد الى المقناطيس الہ یو دے تاکل دا یو دے چتا عمرہ کیو تو ورراک کلے کی گئی آغا دا یو دے یو مولی سے ممدک کا بیان کی بلوم دک کا بیان کی بلوم دک کا بیان کی ظاہر دین خلق وی رزقنا من قبل ظاہر اور عیدن کی وی اکا زور امام و زڑی سراویوی او چې کوم خلقو یقین بل چانته له او غي بیان دی لوري چې په دې سره زمونږه ایمان په پر لاړ شي و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا هغه وی دک بیا وایا دک خبره وایي اما الذين آمنوا فيقولون انه الحق من ربهم وسوي cuando کوئی تک خبر ہے چار صدق کی مت بیان وقت نو ما ته مسله کول څه پته راته نه چې څو قرآن مجید ختمونه نو بدلغه د قرآن مجید خبرې کیږي یاره چې قرآن مجید د موږ نه راوچل شي دا تلکول کو بس خبره او په توحید طرف ته تللی راځي مختصر وته یو مشر دې ته الله دې ساتي لکه عالم نه دی ورکه بیانونو او درسونو کې ډیر کیږي هغه ما ته وایي چې تلويخ مې ته بیان دی او مې چې پاتم اړه دې سړي په اړه ته بیان دې دا وایي بما چې زما خو چې داخل کې دا خبره شروع کړو مې خوښ وي ګور هر څه پکې دې طرف طلب کوم دغه کا کې وحي او دا د توحید مسله صرف دې اوریدل چې بس مونږ خو دا منلې دی چې نو بایکاټ کړو نو بس ته وداري کنه دا کلمه د توحید دې اوریدل قل والله احد دې اوریدل بس صحیح الله احد الله یو دې بزیار یم ابراهيم عليه السلام الکتی لا الکتی او چرته دې سره ولي الله رب العزت جبريل تویلو چې دا الک په ما مین نه درې الک ما سره مینا جبريل ورته څنګه مینا دا وی دا ورته تر په مخ کې زمانو والا جبريل راغی خو کې دې دوه ګرځي ناصافه کې وی الله ناصافه الله ابراهيم عليه السلام ته تفسیر وکړ چې دا څو کتلوي کاکا یو پیر بیا نه یو پیر بیا وای هغه ته وی یو پیر بیا وی نو دې لري سره کړ چې اوس د بیا وا مې بیا په بدانی می ګډي بدل کار کمالا بیا وای په بدانی می ګډي بدل څه دا چې جبريل بیا وی هغه چې ما تمره خوندې وکړو ټول کو ته څه وای یو لک بیا وای
اگر تو وی نوز پر الله سره کې چې دې ته وامه وې دا بکای والا کنه دا نور یو تروم والا جبريل بیا وی الله چې بیا هغه راغله فون ورته او تو به بیا له فون ورته یو ځل بیا وای ویوس پر الله سره کې ویوس په مړه دستا شمه دا غړي بدل سره دا ګډه بدل څه کومه تروما ابراهيم عليه السلام په الله ماین د الله د نوم نه مړیږي د الله د نوم نه مړیږي نه مجنون ناشته پر شګو باندې د لیلا نوم لیکي لیلا لیکي خلق ته دا څه دی ونی دا څه کوي چې په شګو نوم لیکي هغه ورته وایي گفت مجنون مشکل نامه لیلا میں کنم گفت مجنون نام مشکل لامے کنم خاطری خدرا تسلی میں دے ہم مجنون و تو سر میں بے قرار رہے انتہائی بے قرار رہے چکلا پریشتوں کو باندھے لیلا نولی کما نو بے قرار حضرت میں تسلی ملاوی گی بے قرار حضرت تسلی ملاوی گی مجنون ته د لیلا په نوم تسلی ملاویږي او تا ته د الله په نوم باندې ملاو نه شو ولی منګه بیان صرف او صرف د معلوماتو په نیت باندې صرف د دې په نیت یاره سنوي واورېدل کنه سنوي اضافه شو کنه حضرت تعالی مولا تعالی ته سړی وایي وی اکا زړی خبرې دي وی سنوي غونته خبرې وکړه هغه ورته وی نن پیغمبر راځي نن کتاب راځي او دا ورتوامه چې دا زړی دې څومره عملي کړي دا زړی دې څومره عملي کړي چې تاسو ته نه ویم دا چې کله بار ویل کېږي بار ویل کېږي الله حدیث یارک تکرار مې کوم دا چې بار ویل کېږي دې سره ایمان څه کوي بیان وعظ نصیحت او درس ار اورد هر آیات پدی نیت باندې اورا چې دې سره زما ایمان کې ترقی راشي ایمان کې ترقی چې الله نوم اورم دا الله رب العزت د توحید کلمه اورم او دا الله رب العزت د نوم په خلی وام دا الله رب العزت ذکر کوم اجموس پتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی 33 ذل سبحان الله وایا 33 ذل الحمدللہ وایا 34 ذل اللہ اکبر وایا دا 34 مونږ دا مونږ یو خبره 33 ذل وکړه دلته زمونږ ایمان کې 33 ګریډ نور درجه وکړه درجه څومره کارونه دي چې پاګې باندې موږ د خپل ایمان سخت حرکت کوو ازما خبره کول ډیر کارونه داسې دي کارونه چې هغه موږ کوو کنه زمونږ د ایمان پارا پیډه راکته راځي د ایمان د ترمامیټر د کنه د پارا راځي کته کیږي به ترمامیټر چې طریقې تاسو څه لیدلې بټه په موږ چلو کنه د تمام کو باقی کے میٹر ہوندے لگے دے تو میٹر کی پارا لگی دی چې دړه سی واقعي اور وته ولنا پارا په بار باندې دي چور ته لري کنه پارا په کته راځي شرګانو پارم کې میټر لگاول نو پارا په کته کیږي او پارا کیږي دا نه کوي چې دا الله نور چې نیک اعمال مون روزه حج زکات تلاوت ذکر دې سره د ایمان په بره ولذا تلیت علیهم آیاته دا په پر دي چې یو غیبتو کې کنه نو چې کومه پارا په بار ته نو څه پکا ترای شي چې دورو وای پکا ترای چوغلیو کې پکا ترای شي بد نظریو کې غانا ووري فلم ووري جنکو ته ګوري موبایل غلط استعمالای دا دی ایمان سخر ارتاول او سخت ارتاول انتہائی ارتاول ورنرومی او ذر کی ذکر کری وی دا ټول چیزونه چې نیک عملونه تلاوت شو ذکر شو درس اوریدل شو موږ کول شو
دا زمونږ ایمان ته واقعي زمونږ نور زیاتوي. نو 40 کاله ما مونځ کو 40 کاله ما مونځ کو زما دا سینه ولې نه رڼا کیږي دغه نورانیه ولې نه راځي ولې دا زما د ایمان شکل اړه ولې څنګه کمنو په تیار کې وجه صدا هغه وجه دا چې په تیار کې یو غل مثال ویل دي چې یو کمره ده او هغه کې ته بلونه لګای نو چې یو بل په لګای او بیا دویمو لګای نو د یو د دوه رڼا یو شانتي کتیزي وی لږ بلونه پکې لګاو رڼا وځي زیات شي وی موږ پکې لګیاو دی پکې بلو سار مونږ کو اشراق کو چاش کو سورۃ یاسین وایو تلاوت کو وی دې سینه کې د زمون کوټه را رڼاګانې پکې سکو بلو وی خوا کې شاته د دیوال شاته یو غلې وی مونږ چې څنګه دی وبلو وی هغه سره چپ چلو هغه ولا سره اخلاص کې نوړي اته کی نو تو وای چې معلومه هغه مړی نو کوټه ورنا شي نو سبا کوي وی اول ایجان د فی شر موشکون وای زمیدارانو ته زمیدارای مثال وی او خنبا چې باغی کې خلق غنم جمع کوي او خنبا د لاندې نه سورایرا تریشر اوشو غنم راوړل او هغه خمبیتا ورواچول خمبیتا غنم ورواچول دیو بوجه ورلڑکی دویم ورلڑکی ویرا خمبا بوس نیمی لراغلی وی کیو گوری خمبا کیسے نوی زکا چی خمبا کلان دی سویری او اگا غنم پاگی باندی وزی چیتی خمبا کیتا غنم جمع کول غواری نو اول بدک کسوڑی دا منگکانو باندائی نوی اول ایجان دا پیشر موشکون بعد ازان در جمعی کندر جوشکون اول دبکا سوری بند کا بیا غنم جمع کوا موشتا انبان ما حفرزدت اسپنچ انبان ما ویراشدت منگب زمنگا زلطا سوری کریلی داگی دا وجنا دا ایمان نورانیت زمنگا ایمان چلے اگی ترقی ونکڑا اگا دا مانلو نام مینی تاقل نرسید اگا دا مانلو نسنشوا مینا نشوا منگا لگیایو اللہ دی من دا خبر عملونو دا بربادولو نمشاد قرآن کریم کی آیات میں کرنا آیا ودو احدکم ان یکون له جنت من نخیل و آنام تجری من تحتها الانہار له فیها من کل ثمرات فاصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابه إعصار فيه نار فاحترقت. عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام اللہ نے بمن کے قرآن ذوق پیدا کیا. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام شاگردان نے وہ قرآن نہ ماڑنے ناستی. عمر رضی اللہ عنہ ہوئی بیدری آیات مطلب چالو اردو ہوئی صحابی وہ عمر نے نو آگئی وطوی واللہ عالم بس اللہ با کوئی کو لیکن عمر ادب کے ویل نہیں عمر نے مشہور ساجی آگا بسرشو بی انتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم تقولون واللہ عالم. عجیبہ خلق کی تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تاسو د خلون سراو باندې چې خلک یولي کی چې رسول الله په قران څه شي پوهی چې تاسو نن وایي چې والله عالم دا رسول خلک به کوي کار کې دا خبره. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي وانده عبد الله ابن عباس نبی علیہ السلام د تربیه اللہ او کشر عمر کے عبداللہ ابن عباس پا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په سبلای کې کېنو پارلیمنت کې د سالمی دنیا چې کوم پارلیمنت عمر تقریبا د سالمی دنیا بادشاہ 22 लाख مربع میل ځمکې بادشاہ دی داګه په پارلیمنت کې ابن عباس کې ناشته نو چا اعتراض وکړ چې دورو خودمون غواړو دي هغه له لمنې سیټ ورکړه دلته له لمنې سیټ ورکړه دا واړه خودمون غواړو دي عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی دا اعتراض بتاو څو الګ کړه چې ما خپل سیه کې نه ولې دته نه مشر چې نو زماد چې عبد الله ابن عمر ځاګه نه کینو کما خپل کې نه ولې تاسو به اعتراض کړه دا په نبی رسول الله تر دی او ورته وی چې आवाज نه سب خبره نه ما عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی جمله ویلا د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارکی وهذا فتل كهول له لسان سؤول وقلب معقول هذا فتل كهول له لسان سؤول وقلب معقول ودا عثمان چې دا ظاهر کې ځوان دې پکی بوډا دی عقل د باباګانو دی ډېر خيار دی او دې چې تاسو کې ډېر مزیدار تاسو دی خيار دی وړي دما څنګه کینولې او خيار ولینو د لږ ټول سکالو نه معصوم نه او خپل ماشي کرے په ترور کرا په نبی عليه السلام ترور واده او په دې نیت نبی عليه السلام کرے پکې چې دې د شپې د اموس په ست طریقه کې چې دی ولر تکم د ټول سکالو معصوم کې دا ګرځي نو د شپې نبی عليه السلام له لوټه کې وګوري دا او داس لپاره خدمت وکړو نبی عليه الصلاه والسلام ته بچي وایا ستل د خدای نو غواړم الله سوچ که زمون معشوق ته وای چې بچي وای چې ستل واخلم په دې مله مو باندې نه مو باندې دا څو اخلم باندې موټر ما څو اخلم ما ملای نو کو دک کړه نبی علیہ السلام هغه ته وی بچي وای ستل غواړم څو غواړم هغه ته وی مال د الله نه قران غواړم مال د الله نه څو غواړم نبی علیہ السلام دعا کوي شپې وخت او وړو کې چې خدمت کړل نبی علیہ السلام دعا کوي اللهم علمه التاويل وقه سوء الحساب اللهم علمه التاويل یا الله دې د قران په مطلب پوهه کا موږ خو استاد ته دې پر او خو په دې کوم ځای می بالکل ذهن نقلاسي استاد پرچی دور اگران دي تو دې په دې پر توخه چې نقل کوم او چاته کارم نه تیر باندې تعویذ را لو موږ خدا وایي او توي مال د الله نو قران غواړم او نبی عليه الصلاه والسلام وایي اے الله زما ضرور دې په قران پوهه کا والله په قران پوهه کړل عمر رضی الله تعالی عنہ وتوي وي صلی یقتدی چې دې آیات مطلب وایي آیات مطلب آیات احدکم ابن کثیر لیکلی دی خبور نه عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاغوی وی وایا اغو توئی دا مثال لے وقت تکیر وی دا مثال لے داغا بندہ چاگا بلا نیک آمال کری او ورپسی گناہونا اوکی داغا خپلو نیکو خون خراب کی اعتراضونا دا بندہ داغا خپلو نیکو چوترت خراب کی داغی اغا نورانیت خراب کی آگے نے پوچھے کم جمع کڑیوا او کم پارد ایمان پپر باندې قتلوا راغه کتا سکا سارتا وکړه حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یو ګرام روایت دی یو لسیول شپاره توجیهات کې محدثین کوي ولا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. یو ډیر وګړي روایت ته یو مثال کلی درو. ګناګار چې ته ګناه کوي نو سوال نه پیدا کیږي چې دې ایمانداري او دې ګناه تو ته نو تیر کرانه نه ګناه چې کوي هغه ایمانداري. نبی علیہ السلام کوئی چې څوک سټیم کی ګناه کوي د حدیث مطلب دا دی چې مؤمن نه دی. دا ډیر کرانه کله ګناه نه پر سړی توبه نه اصله او یا د ګناه په ټیم کې مړ شنو له کافر مړ دی دا به جنازه نه کیږي دا د مسلمانانو قبرستان کې نه دفن کیږي او د ګناه نه رسول نکاح سره مسله دا یو ګرانه مسله. امام غزالی په آسان حل کړی دا هغه وای سټیم چې ګناګار ګناه کوي نو دغه دا یقین نشته چې دې سره د الله تزور نږدې شوی ما نو دې ګناه در اخلاص کړم او د خپل محبوب نه جدا کړم. کله دې ایماندار دا یقین وي چې دا ګناه چې دا ما او محبوب جدا کوي نو دا باندې دا ګناه کړي نه وي دا باندې دا ګناه خو دا ټیم دا یقین نه دی چې ګنې ګناه ما راځه وي چې کله سترګې پټې شي نو پته به وته ولګي چې کله دا ګناه نه مار جوړيږي کله ته لړم جوړيږي کله ته ګلو جوړيږي کله ته سروټ کې جوړيږي او راځي دا وته پته ولګي اوس وته پته نه لګي. ګناه زمون د ایمان سطح راځوي کاغه غیبت دې که حرام خوري دا سود خوراک ته رشوت خوراک ته چې د نبی اسلام او د الله د حکم نمون کوم خلاف کو په معاشره کې دکان کې مارکیټ کې کور په بلستان کې غلط موبایل استعمالو دې سره زمونږ د ایمان خون خرابېږي. د ایمان تن پکته راځي د ایمان تن پکته راځي بیا غ ایمان منګه د سحر مسلمي کی پاتولې نو په امریکای بم څور ولي بیا غ ایمان هغه موږ د ګنا نه په بلستان کې نشي بندولې په بلستان کې موږ د ګنا نه نشي بندولې چې زه بلستان واغوندم او کمبل واچو او څنګه پکې موبایل غلط استعمالوم د مور نه ځان پټوم د پلان نه ځان پټوم پردای تور سره خبرې کوم چې نه د پردي الګ سره خبرې یا فلم ګورم یا ډراما ګورم ته خبرې چې ستا ایمان کم طرف تراږي هغه ایمان هغه ما بیا د ګناه نه باندې زما ایمان په کتر راغی درس بیان واعظ او نصیحت په دې نیت باندې وورا چې زما ایمان په کار لاړ شي او زما ایمان مینه شي زما ایمان محبت د الله وګرځي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایي اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ بِثَلَاثِ خِصَالٍ اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ بِثَلَاثِ خِصَالٍ خپلو بچو تدریس دونه وکړئ. نبی اسلام وایي یو ورته زما مینه وکړئ دویم ورته زما د متعلقینو مینه وکړئ او دریم ورته قرآن کریم وکړئ. قرآن کریم ورته وکړئ یعنی دا خپل اولاد او خپل کلدران چینی نو دا په دین باندې اشقان کوي دا الله رب العزت باندې ماین کوي په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ماین کوي چې کله باندې ماین کی نو دې بیا د محبوب نه مړیږي نه وای نه په مینا مړې دلشته نه پمال بیا به دا نو وای یاره استاد جی بسکا د مجنون لار ولګېدو نو مجنون بوته کعبه ته چیرې دې نه تورې لاله دې مونږ چې ټول مالي په والو دا ته مصیبت دی چې دې ولې لاله مونږ نو یې زما کعبه ته وګورم هلته وو تومه چې خدای دې کور نه چار کا پیرو وګورل دې تورې لاله توبه تا توبه وباسه
مجنون تک کا ثواب کئی بیت اللہ نے چار چاپی رگندی او اللہ تسوال کئی الہی تبت من کل المعاصی الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب اللہ رسول گناہوں میں توبہ خود لیلانا میں توبہ ندا او بیویل وی الہی لا تسلبنی حبها ابدا الہی لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین وی یا اللہ دلیلا من رانا لسرن عمل رکھے او کم بندہ چیزا نا پدی دوا آمین وی نو پا آگی بندہ باندی رحمو کا لاری بھی آمین 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 وی زرن وی دوا کئی او ایدا زیویلی چی پاگا چارا ہمو کا جسو سما پدی دوا کوئی آمین وی پا ما بخدای را ہمو کی کتا زنا لیلالی رکی گی لردی چی کلنی رکی گی لردی وچی پا ما بخدای سو شاپور شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی وہی مجنون چرے اگر مجازی معشوقینا اور مجازی محبوبینا نہ مڑے گی اور تد حقیقی محبوب نہ موڑ شوی تد حقیقی محبوب نہ سچوی موڑ شوی سوائے بستے منگا ختم کو بستے منگا ختم کو اتو بستے استاجی دا کو منگا تیار دلے واوری دو اتیار دلے واوری دو تو قرآن نہ مڑے گی تو اللہ رضی نہ مڑے گی وجہ صلاح نن آری پا دنیا پا مارن شو پوبو مارن شو بچے مارن شو پڑوڑے مارن شو پٹانگوان مارن شو پوئی استیزانی مارن شو آسر دین خبر آرائی شو نمکسی مارن ہوئی دا کمانگا پاپانا بیدی ولی منگا دین صرف داوئے لے کہ اصول خبر وارا منگا دین دا محبت انداز دامن پا دین آشقان دین دین زمان محبوبان دا کرتے دیں محبوبان دا کرتے دیں نبی علیہ السلام دعا کئی اللہم نبی علیہ السلام فرمائی وید داود علیہ السلام دعا دیر مزیدار دعا دا داود علیہ السلام دعا دیر مزیدار دعا دا چی داود علیہ السلام دعا کئی اللہم ارزقنی حبکا وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اے اللہ اللہ اسی چلک اللہ دے مجھے توفیق راکی ہے صبر کی خدا ناظرین سوال چون بندہ کی شرمی کی خدا نبی علیہ السلام سنت و بنیت قول ورد چی یواد تی او کمرہ بند تیاری او تا لازو چتکڑی او تی او اللہ او آغا ٹیم کی اللہ وی اگوارا چی دارکم اگوارا چی دارکم او پتک کا ٹیم کی تو ہوئی چی مالتو اللہ بسورہ خوشحالی چی گورا دیس نواری دانوی چی مالا دنیا مالا پٹے مالا کٹے مالا اٹے دا ٹیم نواری ترمر شرمر نواری دے غواړي نو څو غواړي دے وایي چې مال لته الله مال خپل مینا راکړه چې زه پتا ما یم سره او الله د مینا د هر انسان ضرورت دی د هر انسان ضرورت دی او مسلمان نه نو مسلمان خو بیا خامخا دی خدا د هر انسان ضرورت دی د هر انسان ضرورت دی نو نبی علیہ السلام وی داؤد علیہ السلام بوئل اللہم ارزقنی حبکا یا اللہ ستانستا مینا غوارم دا اللہ رب العزت مینا با سنگ ملاوی گی ماحول بولل مینانو قتل پکاری و حب مین یحبکا دا آغا شان مینا دانا غوارم چتا سر مینا کئی نو اللہ سره چې مینا کوي نو سبا کول غواړي چې تا مرد دشمنانو کوي غواړي مینا نو ځکه می مینا شو عالم ته دروغ جنا چې ته په ګور یو زه په کور گزاران کوم او کنه تا به څنګه مینوي چې وای الله پتا ما یم او تا نه تا مینا غواړم او عمل او کردار دې د الله د دشمنای وي
عمل او کردار دے اللہ را دشمنانو دے وحب عمل یقربنی الى حبکا اللہ رضا سے عمل رات ہو گیا کہ کم عمل ماتا تسکی نزدیکی قرآن کریم ویل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی عجیب کتاب قل ان کنتم تحبون اللہ کتا سوپا اللہ بانی مائمی آئی یعنی پکار چکا مخبص دی کپا اللہ بانی مائمی آئی او دا اللہ زمینی طلبگاری آئی نو ایک ضروری اعلان سنو یو ضروری اعلان واو رہی دا شکان یو سردار دے دا پکا پلکی داخل شئی او دا آگیا شکان دا سردار پا قدم قدم ٹھیک گئی نصیدہ بچا ترسئی اللہ تبرسئی فاتبعونی ما پسی پسی رازئی مشروطان کی گئی ما پسی پسی مانا مشوری مرا کوئی کہ رسول علیہ السلام استاپ وقت کے خلق پخرس وری تو اس خلق پر جیاد وری گی نمونگ لسننے وے ونتے قانون پکار دیں مانا مشوری مرا کوئی تاسو په وخت کې با یو شانتي کارو اوس کمپیوټرایز دور دی اوس موږ له اسلام هم کمپیوټرایز پکار هغه وخت دا هغه زمانہ بلوا اوس ته بل زمانہ او بلبل په باغ کې ناس ته کوي دا غفانا اوس هغه وخت دا دی او دا وخت دا دی موږ له نوې غونډه کې دا قادیانی غونډه پیغمبر پکاري دا سي ماډرن غونډه منگا ماڈرن منگلا ماڈرن ہوتے سب پکار دے پیغمبر پکار دے منگلا سننے ہوتے نظام پکار دے کہ انگریزیان پر تنظیم کی پکیوں گونجی اللہ ہوئی ولو کرے حل کافرون ولو کرے حل مشرکون قانون بہم دائی اگر کدی انسانو بدی چی او اگر کدا انگریزیان سے بدی چی قانون بہم دائی لیظہرہ علی الدین کلہ قانون بہم دائی دے وہی نچی داسی مونتے نظام پکار دے چھدا پہ نسی خوصو دیو نسو خوصو دی بو ارتا بارو بور نسی خوصو دیو نکبا داسی مونتے نظام منگلہ ہوئی سدے پکار دے کہ دوانوں ہوئی چھو واہ مسلمان بھائی کیا بات ہے ہندو ہم خوشحالا انگریز ہوئی واہ جی واہ مسلمان ہو تو ایسا آؤ یہودی ہوئی چھو مسلمان ہی مڑا جائے داسی طول خوشحالی تلسی خوشحالی اللہ رب العزت ہوئی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا یہودیان او پیرانیان بالکل نہ خوشحالی کی ترسو چیز مسلمانین اللہ سی وینځلې ندی تک تیاری ندی بیا شي خوشاله شي او کدی ته نی تیار راوي خوشالي کی نه ندی د وجنو په دین کلک شه کلک کودريګا او پښتنو خبره لګي پکې کو جوړاوا مرچا کې ویسو ډول چې د الله په دین سوځي د الله دین له زور ورکا چې ورکا دی له ویسو ډول دا اللہ رب العزت دشمن دا اللہ پا قرآن کپکی گی دا اللہ قرآن نزول پر دا اللہ رب العزت دشمن دا اللہ پا قانون کپکی گی ورکا دا اللہ قانون لگو دا اللہ دشمن دا پیغمبر پا سنتو کپکی گی نو ورکا دا پیغمبر سنتو نزول فاتبعو اعلان سکی گی دا نوئی چتا پا ماما ینی نو راشئی زما تابداریو کئی نو تاسو تبزم الاو شم نوئی یحببکم اللہ تاسو بما تا ملاو شم مخ کی طالب بھی اس پسشی مطلوب شی اللہ و تاز رسول کی منو کی کدا اللہ منا حاصل اول واری کدا نبی علیہ السلام کی اتباع نبی علیہ السلام تابعداری هغه نبی علیہ السلام په مکمل زندګۍ کې دا بل کور د نبی علیہ السلام د کور نمونه جوړه کا بل ریاست د نبی علیہ السلام د ریاست نمونه جوړه کا بل پارلیمنت د نبی علیہ السلام د پارلیمنت نمونه جوړه کا بل کچرای د نبی علیہ السلام د کچرای نمونه جوړه کا بل قاضي د نبی علیہ السلام د قاضي نمونه جوړه کا بل غم د نبی علیہ السلام د غم نمونه جوړه کا
خپل مکمل زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قالب کا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سانچه کې راولا کمه کوتاه د انسان نکېږي ويغفر لكم ذنوبکم کمه کوتاه شي الله رب العزت په درتاغه معاف کی ورونو الله رب العزت تاسو مجالس او تاسو محفلونو کې موږ لپاره بار شرکت توفیق راکړي د قران درسونه کیږي د قران اوازونه لګي دا زموږ د ایمانونو ترقی دي کوم داسې مجالس ته نه حاضرېږو ما زموږ د ایمان سطح په کته کیږي راځي دې سره زموږ د ایمان سطح په بل دي دینه غیر حاضری نقصان نه او د دینه غیر حاضری تاوان نه الله دې موږ له توفیق نصیب کړي او الله دې زموږ د ایمانونو ترقی وکړي واخر دعوانا الحمدلله اورې یو خبره کوم زموږ خدا غواړي چې تاسو ټول د ماجګر نه راغلي یو د دې وخت پورې ناس کې د الله د رضا لپاره قرباني وکړه چې تاسو ټول ملګري زموږ په خوانا بغیر د ویل نه نشي دومره وخت نه